نبی علیہ السلام فرمائی النظرۃ سهم مسموم من سهام ابلیس. بد نظری یو نظر دا د شیطان د تیرونو نه یو زهر آلود تیر دی چې کله په جسم ننوزي نو زخم هم پیدا کوي او وکې زهر هم خوري، نو بیا د بچ کېدو امکان نه. زمونږ سترګې بې لګامې دي، حلال او حرام نه پیژنو، به ګورو ورسه. وګونه هم بې لګام دي، خوله هم بې لګامه ده. او بیا بل طرف ته په سوشل میډیا باندې چې کومه فحاشي عریاني ده، هغې خو زمونږ د سترګو نه بلکل د غیرت هغه انتها ختمه کړله، غیرت پاتې نه دی. یو انسان چې سم اوږي وي او دته ته مختلف قسم طعامونه مخې ته کېږي، ورته وایي خورې به نه، څو پورې به هغه صبر کوي؟ خامخا به ترې راخلي څه ناڅه. نو سوشل میډیا مونږه د ګناه داسې اوږې کړي یو چې څه حد را باندې نشته. او بیا مونږ په کلاس کې یو ځای جینۍ الګ کینولم وي، نو نن به صبر وکړي، سبا به صبر وکړي، بله ورځ به صبر وکړي، بیا به پکې واقع شي. شیطان خدا غواړي چې دی واقع شي. د دې وجې نه د انګریزانو یو دوه اصول دي، هغوی دا اصول لیکلي دي چې کله هم د ګناه بار بار موقع ملاویږي نو انسان به یو پیر خامخا د دې موقع په وجه ګناه کې مبتلا کیږي. نو د دې وجې نه د ګناه موقع به بار بار نه اپناوي، او دا د ګناه موقع ورکول دي. دویم د افسوس نه وی احتیاط بهتر دی چې وروستو بیا په شرمونو شرمېږي چې زما لور سره دا چلو شو، چا ورته لاس واچولو، بې عزته شوه. نو دی نه احتیاط وکړه که نه. داسې ځای کې بچي داخل کا، داسې ځای کې تعلیمي سلسله شروع کا چې هلته صرف جینکۍ وي او زنانه ورته سبق پړاوي. زامن داسې ځای کې داخل کا چې هلته صرف الکان وي، سړي ورته سبق پړاوي. ولې ناممکنه ده؟ څه ښه ممکنه ده، خو د غیرو نه مونږ دومره متاثره یو چې څه حد هم نشته. زما خبرې په زړه بلکل مه اخلې، زړه م درد کوي زمونږ لور وي او بې عزته ورسوا شي، او مونږ سترګې چا سره نشو لګولی زمونږ د بې احتیاطۍ په وجه. الله رب العزت ته به دې خبرو مونږ ټولو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. الحمدلله.